پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من غیر اخاه بذنب، کم یو کس چې خپل رور ته، کم یو کس چې مسلمان ته پیغور د ګناه ورکه چې ته خو دا ګناه کې، ته دا ګناه کې. لکه نن سبا تاسې وګورئ هر دویم کس دا لاندې کس له پیغور کوي ته خو په دې ګناه کې مخته، ته رشوت اخلې، ته دا ته سود کې، ته ګیره خرې، ته دا کار کې، ته دا کار کې. دا پیغورونه ورکوي. من غیر اخاه بذنب، چا چې خپل رور ته د ګناه پیغور ورکه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت په هغه پورې دا کس نه وجني چې حتی یعمله، تر دې پورې چې دې کس په خپله دا ګناه نه کوي. دومره سخت وعید دی چې په خپله دې دغه ګناه نه کوي، تعالی به الله مرګ نه راولي. او امام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالی فرمایي وی دینه هغه ګناه مراد ده چې کومه ګناه انسان کلی او بیا دې توبه ایستلي او ته د هغه ګناه پیغور انسان له ورکړي چې تا خو به دا ګناه کوله، تا خو به دا ګناه کوله، او هغه ته توبه ایستلي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالی فرمایي الله به هغه پورې نه وجني تر څو پوهې چې په دې ګناه کې په خپله باندې مختکلی دی، هغه پورې به دا مري نه. دې وجې نه تشه په نوم باندې مسلماني ده. مسلماني دا ډېره کمه ده، ډېره په نوم باندې مسلماني ده. مشهور شعر دی وی په روژه کې روژه نیسي او رشوت اخلي، په روژه کې روژه نیسي او رشوت اخلي. دا د کوم اسلام قانون دی او کوم ایمان دی؟ ګور روژه به هم نیولي او رشوت هم اخلي، نو دا څنګه مسلمانی شو چې هم روژه هم نیسي او هم رشوت اخلي؟ دا په کوم اسلام او په کوم دین کې دي؟ بیا مخې ته فرمایي وی د کردار مسلمانی په چا کې نشته، دلته صرف د خبرو مسلمان دی.